د حکومت نه پیسې راوخپل بیا وفاقي حکومت موږ سره مدد نه کوي. دغه شان ستاسو کوم د جنکو سکول دی هغه پرایمري نه میډل شو. دا ډېره خوشحالي خبر دی چې بیا لپاره 3 کروڑ روپۍ منظوري شوي. دا 9-10 کروڑ روپۍ راوړه د حکومت نه. دا ډېر ګران کار دی. بله ورلډ بانک دا سکیمونه داسې دي چې دې ته مسلې حل کوي. اوس رمضان خان او زه هر وخت رابطه کې بلکې اولاد یې 2 ځای کې رابطه کوو پر یې باره باندې کې یو سکول مونږ برېډ کړی. نو ما ته وایي چې هلته ټرانسفارمر دی چې هغه د زر وباسو هسې نه ورلډ بانک والا راشي او بیا وایي چې دلته موږ ته دغه نشته او هسې نه راشي موږ ته واپس نه شي. نو زمونږ او د ده دا کوششونه دي چې موږ کوشش وکړو چې موږ دوی ته ټول سهولیات فراهم کړو چې دا پیسې زموږ نه واپس راړي. ځکه چې بیا پیسې راوړل او بیا هغه منډه وال دا که تاسو وینئ نن چې سکولونه برېډ شو نو دې پسې د یو کال محنت دی، یو کال ورپسې موږ منډه والې دوی ورپسې ځان ستړی کړی. نو هله دا پیسې راغې او دلته د الله تعالی په فضل ستاسو دا سکول چې های شي هرشکې کې بلکل ګنجایش شته نه. نو په هغې به بوج کم شي. ځکه دا خو یو جنکور څه دی یو علاقه ده خورآباد د هرشکې سره. نو چې تاسو دلته خپل های سکول شي نو په هغه سکول باندې به بوج کم شي. هلته به بیا ګنجایش کېدی شي. ځکه چې کوم دی د 100 کسانو ګنجایش او ته 200 کسان کېږي نو به څنګه کېږي. ما د دې سکولونو کې چې وړوکي پروګرامونه چې زما دغه استادان وو زه په خپله هم ته وړی چې کله راته استادان وي زه لاړ شم ځکه بیا دلته څه شي ضرورت دی چې زه پوره کړم. نو زه زیاتره د عمران خان ویژن دا دی چې تعلیم نه بغیر ترقي ممکنه نه. بل نهار خان ناظم ما سره هر وخت لګي چې دلته ضرورت دی دلته ضرورت دی. دلته دا یو خپل ویلېج کونسل دا یو ځای داسې یاد دی لکه زوباني ذهن کې. نو له دم ما باندې ډېر زیات زور و چې دا سکولونه په هره طریقه ناظم صاحب وایي چې دا برېډ کړو چې دلته پر نورو سکولونو پورې کم شو چې دوی ته د دوی په دورشل باندې خپل سهولت میلو شي. دا تاسو سره نږدې وي په ځای چې رشکې ته راځئ کاري مو لګي ډېر پرې لګي او دا نږدې نو انشاءالله چې دا سکول های شي نو نه هم لسم به دلته راځي دا رشکې د هغه تکلیف نه ټیم ضایع کېدو نه کاري لګېدو نه به انشاءالله بیا وایي نو دې ما سره وخت رابطه کړي. نو موږ لګیو زه سکولونو ته ورېږم ما چې څنګه موږ د ستاسو په وجه الله پاک عزت راکړو موږ منتخب کړي شو. نو زه لاړم چې ما سکول ته ورغلم یو پرایمري سکول دی ته پته ده 10 محلې کې هغه سکول وي خو چونکې های جوړ شو نو هغه زیات حصه کې های سکول وي. نو په هغه 10 محلو کې 3 کمرې وي په هغې کې 600 ماشومان. نو 600 ماشومان په چتونو ناست دي. پر هغه نو زه ډېر ګبرو شوم چې بیا خوایم دا ماشومان خو دومره عقل یې نشته چېرته دې لاندې پرېولېږي. نو ما دغه راغوښتو چې یاره زه دغه کوم چې زر سره زه راځې څه بندوبست وشي. خو مې اوس به خلک وایي چې که ما نه مخکې MPA تېر شوی یا ما نه مخکې په دې څوک اقتدار کې وپاتې شوي بیا به هغوی وایي چې یاره دا خو ده زموږ کمزورۍ اجاګر کړي. ما یې په دې چې زه به چا تنقید کوم او چا وایم چې یاره داسې کړي او داسې کړي هغه تنقید به پرېږده دې به دی به مخکې منډه وم او چې داسې وکړم چې دې له سره منظور کړم چې اوس د هغوی دور کې خو نو ټیک شوي په هغوی خو اعتراض نه کوم خو چې اوس موږ د خپل دور کې ټیک کړو. موږ کوشش وکړی چې موږ 2-3 کمرې نورې جوړې انشاءالله کې چې 2-3 کمرې نورې جوړ یو دونه به شي چې ماشومان به پکې راځی شي. زموږ زیاتره توجه په ایجوکیشن کې دغه تېره موږ دغه کې زلته د های سکول رسالپور کې هغه خدای ختم ډېر زیاته مطالبه وي موږ ته چې جنکو سکول پکار دی. موږ افتتاح کوي اوس د 18 لک روپیو کار پاتې انشاءالله هغه هم کوو چې هغه سکول به هم سټارټ شي. نو موږ لګیو روزانه حساب سره زما په خیال په هره یوسي کې موږ چې کوم سکولونو کې کمرې کمې هلته مو کمرې جوړي رشکې کې مې 2 سکولې په یو کې مو 3 کمرې جوړي په بل کې مو 2 جوړي دلته سکولونه اپګریډ شو. او زه چې دا تاسو ته ووایم نو ما اوس هم ویډیو صاحب سره خبره وکړه دا کوم سکول چې ستاسو کانال کې دی هغې کې 500 ماشومان دي. دلته یو نوی سکول به هغه دی رامنظور کړو څنګه چې ناظم صاحب وایي مې یو نوی سکول به رامنظور کړو انشاءالله. که زما په حلقه کې ADP کې یو سکول کېږي نو به خورآباد کې د بل ځای باندې